الرحمن الرحیم کتاب الجہاد دین مخ کی کتاب الصلح اور کتاب الوصایا ہو ٹھیک شو اس دے جنا شروع کی گئی کتاب الجہاد مناسبت مابین دے دواړو مباحثو کې دا دی چونکہ کله چې د مسلمان فریق مخالف سره د مخالفت پیدا شي نو د ایمان تقاضا دا د چول دفع د شر په تور باندې دے مصلحت کی یعنی چې فساد پیدا نشي انتشار را نشي اهل ایمان کې خوف حراست پیدا نشي نو کله چې دشمن مصلحت تغاړه کې نګیدي نو تنگ آمد بیا بجنگ آمد داغه نرستو کې اعلان جهاد دی قرآن عظیم د سورۃ الحج نوم دا معلومی کی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر نو ال ایمان خو مدینه منوره ته چرال نو هغه زمانہ غي د ډیر د مظلومیت او د پریشانۍ زمانہ وا شو دوی مشکلات برداشت کړو تکالیف برداشت کړو آخر اللہ تبارک و تعالی د مظلومانو امداد په تور باندې صحابه کرام او تا مؤمنین او تا د جهاد کولو اجازت ورکړه حدیث دا ترمذی کوم راضی تاسو شاید ویلی 150 صفحه دا جلد ثانی کله چې آل مکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مکینا په هجرت مجبوره که او اخه خو زنه مکانا په هجرت چې کله مجبوره که او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی نو صحابه کرامو فرمایل چې اوس با الله زموږ د نبی انتقام ضرور اخلي او بیا غسو اعلان جهاد شو دا 150 ابن عباس حدیث لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ قال ابو بکر اخرجوا نبیهم لیالکن اللہ تعالی فانزل اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر فقال ابو بکر لقد علمت انه سيكون قتال نصرت بداو سيكون قتال بیا د قتال حکم راغی تو کتاب الجہاد گورے علماء کرام یو د جہاد معنی لغوی دا یو معنی اصطلاحی دا جہاد د جهد نه په معنی د مشقت راځي او چونکه دا جہاد چې دی نو دام یو لوی مشقت ته آسان کار نه دی او که آسان کار وي نو هر چا وکاو او چونکه ډیر مشکل کار دی نو دی لپاره بعض خلقی چغی دی کار تا غاړي اصطلاح شرعی کی جہاد وی لکھیگی بذل الجہد فی قتال الکفار بذل الجہد فی قتال المشرکین یعنی اخپل اغم محنت یعنی خرچ کول په مقابله د اهل کفر په مقابله د اهل شرک بیا جهاد چې کوم دی نو دا په اعتبار د احکام په دوه قسمه دي یو جهاد فرض عین دی یو جهاد فرض کفایه دی کله چې دشمن په مسلمانانو باندې غالب شي او مسلمان خپل عبادت په صحیح طریقې نشي کولای نو په دغه وخت کې یعنی مظلومیت وي نو جهاد فرض عین شو کفار مشرکین د مسلمانانو په علاقو باندې حمله ور شي
اور مسلمانان خپل طریقې کار ته نه پریږدي بیا دغه jihad ایسره مقابله هغه فرض عین شي په مسلمان او کې چری کفر یا شرک کفر شته زور شته لیکن مسلمان مغلوب نه دی مسلمان له خپل اعمالو کې څه مشکلات نشته دي نو په دغه وخت کې دا jihad چې کوم دی نو دا فرض کفایه دی بیا jihad دو قسمه دی یو jihad اقدامی دی او یو jihad دفاعی دی jihad دفاعی دی ته وی چې دشمن پتا حمله کوي او ته دای مدافعات وکړي لکه اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله على نصرهم لقدير دا jihad دفاعی دی یو jihad اقدامی وی لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مقام بدر تا د مشرکین او تعاقب د فار لګلو دا اقدامی jihad دی خو قران عظیم نا دا معلومیږي چې اصل jihad چې کم دی نو هغه jihadي دفاعي دی قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه ٹھیک شو کنه نو اقدامی دفاعی فرض عین او فرض کفایه باب دې په بیان د فضیلت د جهاد و سیر او سفر د جهاد په دې باندې محدثینو بحث دي چې کله جهاد فرض عین وي نو بیا خو دې د علم نه هم مخکې دي فرض عین وي د علم نه مخکې دي دا مدرسې بند کړي او زیبا جهاد وکوي او چې کله دا فرضی کفایه د امام ابو حنیفه سے مسلک دا دی چې الاشتغال بالعلم اولا من الاشتغال بالجهاد ٹھیک شو دا فیض الباری دا نورشاه کشمیری سے کتاب دی او دی ډیر مزیدار خبرې کوي دا خیال ورته د دې خبرې ډیری اعلی پتہ نشته چې ستاب خوخي کې نه وعلم ان شغل العلم افضل الاشتغال عند ابي حنيفه ومالك وعند احمد الجهاد افضل كذا في منهاج السنه لابن تيميه عليه الرحمه وهذا كله اذا لم يكن الجهاد فرض الوقت کہ فرض عین شي نو بیا خو بلا خبره ده او چې فرض کفایه وي نو بیا اشتغال بالعلم چې ده دا اولاد زکه چې علم دینی کړي نو بیا ته jihad څنګه کوي اموال غنیمت په څنګه تقسیم ہے او نور په کوم ډیر لانجی دي وقول الله تعالی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اغسل د مؤمنانو نه د دوی نفسونه او د دوی مالونه په دې بد ایواز چې دوی له الله ورکی جنت الله چې کوم دی آل اسلام نه هر څه اغسل په ایواز د جنت سره تقاتلون فی سبیل الله چې دوی jihad کې د الله په لار کې فیقتلون ويقتلون پس وجنی بدوی کفار لرا وجل کېږي بدوی هم معنی یاد شو لفظي ترجمه خکول غواړي وعدنا علی حقا فی التوراة والانجیل دا وعده دا وعده کامله په الله باندې پورا کول دي او دا یقینا حق دا وعده په تورات او انجیل او قران کې ومن اوفا بعهد من الله او سوق دی زیات پورا کوونکې خپل وعده لرا دربنا فاستبشروا ببيعكم واخله خوشخبری په خپل بیعت مراد بینا هغه لین دین د خرید او فروخت دی واخله زیرا ببيعكم په خپل سودا الذي بايعتم به چې تاسو رب سره وکړه هغه څه دی نفس دې خرج ک مال دې خرج ک جنت ته واغست او دا چې کوم دې کنه دا بیا سوري د حقيقي نه ده
वाले जान दी हुई उन्हीं ही की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दाखिल ने लकच बदन खुस्ताने दम अल्लाह दर कर दे और मालूम अल्लाह दर कर दे तो चागत वर्क आगे पलारे के तो ब्याती बेसूरी शुआ ला हकीकी वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम राजा इला क़ौली ताला व बशिरिल मुमिनीन क़ाल इब्न अब्बास अल हुदूद अत्ताअत। गोरे मौलाना साहिबा दरी आयत पर आखिर की राजी का तिल का हुदूदुल्लाह, उस हुदूद से माना था द फिक़ी पे इस्तिलाह की जो हुदूद जिक्र शी मुरातना उक़ूबात की सज़ागानी हुई, द कुरान पे इस्तिलाह की जो हुदूद जिक्र शी न मुरातना मनहियात इलाही हुई। लक तिल का हुदूदुल्लाह दा अहकामाती ममनुआत अल्लाह दी कुली दा अल्लाह दी और दिलता हुदूद पर माना द अत्वाअतु दे ताबेदारी दा अल्लाह जरगा बराजी नालो عزار ذكرات وعن ابي عمرو بن شيباني قال قال عبد الله بن مسعود سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلت يا رسول الله اي العمل افضل قال الصلاه على ابي قال قلت ثم اي قال ثم دا حدیث پک سو دا ترجمه ما کما قال بهذا في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت الى زاد به قال عن سعيد بن عبد قال حدث يحيى بن سعيد قال حدث سفيان قال حدثني مسعود عن مجاهد عن قميص عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد او جهاد ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. ګوره جهاد دا هجرت چې کوم دی لا هجرت بعد الفتح، یو د هجرت معهوده یو د هجرت شرعی. لا هجرت بعد الفتح نه مراد نفی د هجرت معهوده ده چې به هجرت معهود نشته ده. هجرت معهود سو الهجرت من المدینه من المکه الى المدینه، او کله چې مکه فتح شو نو مکه خو بیا دارالاسلام نو چې دارالاسلام شو ته دارالاسلام نه خو بیا سو کوزینه معنا شو لا هجرت بعد الفتح من مکه څنګه سو هجرتي معهوده شو. ولكن جهاد ونیت البته اشتر سفر د مکینا ونیت جهاد جبار زی ونیت فنیت نیک عمل چغه اصلاح وغیرہ دا. وین استنفرتم فانفروا او کتاب سنا مطالبه شي د جهاد نو فانفرون زي جهاد تا جهاد ته غاتل شي. به قال حدثنا مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال عائشه بنت طلحه عن عائشه انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الجهاد افضل الاعمال فلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. وبه قال حدثنا دا حدیث مکه تیر شوی ده کنه حضرت عائشه صدیقه فرمایي چې موږ خو جهاد ته افضل اعمال وایو نو موږ ولې جهاد ته نه ځو. حضرت تاج پر جهاد څه کنه چې حج مبرور ده ځکه چې جهاد کې جود ده خروجان سفر دا ان الوطن ده او برداشت مصیبتونو دے نغدل تدی. قال اخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن الجحال قال اخبرني ابو حسين ان زكوان حدث ان ابا هريره حدث قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. دلني على عمل يعدل الجهاد ما تداس عمل اوخه چې جهاد سره برابر وي. قال لا اجده قال نم ما ته معلوم نه دی دا سی عمل چې جهاد سره برابر وي. بیا حضرت فرمایل هل تستطيع اذا خرج المجاهد آیستا طاقت چې کله مجاهد د کو نه جهاد په نیت روان شي ان تدخل مسجدک چې ته جمعه تلار شي یا جای سجدی تلار شي وتقوم بیا ادرګي الله ته په عبادت ولا تفطر او سستی نه کوي وتصوم او نفلی روجی مسلسل ساتي ولا تفطر او بوزو کوجه نه کوي. نو قال دیوی من یستطيع ذلك دا خود چا د وسن را دمر عبادت چې سوسی په کرانه شي او داسي روجی چې بوزي او کوجی په کرانه شي. قال ابو هريره ان فرس المجاهد اصل مجاهد چې لا استن فی تولی مخامخات ترپی او ټوپونه وي پیته ولی پغه رسې خپل کی ويكتب لا سنات دا نخری چې کی ټوپونه چوي او پړي کی
پوری سره تړلی خپې ولا تړلی واخه خوري نو کله کله داسې نشه ولا راشي او خو کې چاته ماشه راشي یا نشه ولا راشي نو دې داسې د خوشحالي یو څو ټوپونه وای خو شي نو هغه ټوپونه چې دي هغه په میزان عدل کې لیکل کېږي أفضل الناس مؤمن وجاهد بنفسه ومال في سبيل الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم افضل الناس مؤمن ورد خلقنا هغه مسلمان دی چې jihad کوي په خپل ځان او مال په لار د الله کې تیشوا وقوله تعالی او دا بیان د دې قول د باری تعالی دی یا ایها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى قوله تعالى ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن زهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قال ثم من قال مؤمن في شيء من الشعاب في شيء من الشعاب چې یو مسلمان چې په یو دره کې وي د درونه او داسې چې یتق الله الله نه یریږي او دیم ويدع الناس من شر او بچ ساتلی خلق د شر نه شر قولی شر فعلی شر عملی چې بس دا ډیره ګرانه خبره ده جی دې پر حدیث قال اخبرنا شعيب بن زهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم بس هي ضرور و دې شپې غو تعرض نشي اوس څوک نه راځي موږ پاتې چې موږ وایو چې بس غراغه موږ بس کوو اوس به بیغمه شه لو شپه په دې کې سړی ودشي بیا ویښ شي ودشي بیا ویښ شي شپه خلاصيږي او بیا بجلی ملار چې نو سړی پکې پاتې دی نشي او بیغمه لګیا وځي ان شاء الله اوس نه خلاصيږي بیا به کله خلاصيږي قاضي ولا ما هيك یاره کوم مر څنګه بس کومه دا زموږ د استادانو طریقه ده کوم تاسو ته ګوره مولانا دې ته وکړه مثل المجاهد فی سبیل الله مثال د مجاهد چې په لار د الله کې jihad کوي کمثل الصائم القائم دا جواب دی په شان د مثال د روزدار قائم الليل دی چې قائم الليل وی او صائم النهار وی دا دې مثال دی اوس منځ کې جمله معترضه ده والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله اوزی خود جهاد په نیت باندې ډیر خدا رب ته پته ده چې مجاهد فی سبیل الله سو الله اکبر انما الاعمال بالنیات سپته ده نوم دی فارزی مال دی فارزی اس خپل د پارټي مرګرتیا دی فارزی چې به خلک وای چې د jihad ته ناراضي زده مرګرو خو مرګرتیا خو حکم کنا ځکه دا جمله والله اعلم بمن یجاهد فی سبیل دا رب ته پته د jihad فی سبیل څوک کوي وتوکل الله للمجاهد فی سبیله وتوکل الله خ او الله ذمہواری اغسته دا الله ذمہواری اغسته دا لپاره مجاهد فی سبیلی زسه بیان یتوفاو چې مرګ ولا راولي په وخت مرګ دی ان يدخل الجنه چې جنت ته دن کی او يرجعه سالما یا واپس راولي د میدان کورتا سالما بچ بوچ ما اجرن او غنیمتن دا او لپاره منه دی منه خلوا معنی یو د دینه بخالینی ماجرین سره د اجر نه واپس کی چې کله سي فاتح ني او غنیمتن سره د غنیمت نه چې فاتح وي وکي غلبه ومندلا او غانم شو فاتح شو او غانم بشي او کې غلبه ونمندلا نو اجر خدای خامخا دي باب الدعاء بالجهاد والشهاده للرجال والنساء وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك مقصد د امام بخاری دا دی الدعاء بالجهاد والشهاده یعنی غختل د الله نه دعای جهاد او د شهادت اوس ګور یو حدیث کې راځي چې پیغمبر علی السلام فرمایي رسو براشي
الله نه مشکلات مغواړي دامو خدای پاک دشمن راته پیدا کړي چې مقابله ورسره وکړم دا بالکل نه وایي البته کې چې دشمن در باندې غالب کیږي او راځي بیا به خدای ته وایي چې الله پاکه اوس د دې د مقابله توفیق راته راکا او دې کوم دادې ادعا بالجهاد یعنی دعا کول په جهاد سره آیا مانم څنګه کو اے الله کی چر جهاد په دې ملک کې راشي نو مال توفیق د جهاد بیا راکړي آیا شو اے الله کې موقع د جهاد پیدا شو نو ماته توفیق د جهاد راکا خدا د دعا شي دې مشاهده او شهادت یو اعلی مقام دی داغي مطالبه رسول روان د مسله چې یو انسان چې دنیا نه لاړ شي او وی مسلمان د دې بیا چری د دنیا ته دراتلو تمنا او ارزو نه ساتي صرف هغه مجاهد شهید چې دې شهید شي د بیا دې پس دا شهادت نه دنیا ته دراتلو ارزوګانی کوي او دې لپاره نه چې دا دنیا ولا خوخه ده بلکې هغه مرتبه شهادت چې دې ته ملا شوې ده او پاغي چې کوم انعامات دې ته ملاويږي دغه مرتبه د حصول کوششونه کوي دوباره مثلا حل شو الدعاء بالجهاد وشار للرجال والنساء وقال عمر سيبيلو اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك او دا قد مر رکنه فی فضائل مدینه الله شهادت راکې نو راکا په بلد رسول کې راکا مدینه کې راکا به قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحنه فتطعم دا ام حرام چې وکنه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محارم نوا نو څوک وی چې دا چې وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رضای خالاتو کې نوا خالق یې نه کنه ماسیګان د مور خويندې تو دا رضای خالاتو نوا اسو کوي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار خاله وا او ځکه چې عبد المطلب آی وعده کړو چرته بنو نجار سره او دا می حرام چې وا نو دا د بنو نجار نه وا په دې اعتبار سره د پیغمبر علی السلام د خپلانو نوا محارم نوا ځکه نبی علیہ السلام دې په کور کې د کېده او ځکه دې د پیغمبر علی السلام هغه خلی آی په ځاله په شیشه کې بندولې او ځکه دې د پیغمبر علی السلام سر ګراو او سر کته نور ټکي بنوي پکې مسله به حل کیږي ان شاء الله جی وكانت ام حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته وجعلت تفلي راسه فنام رسول الله فاطعمته نو دی حضرت براغ دی کرا نو دی به روټه پیش کړه وجعلت تفلي راسه انو دا به شروع شو چې ګرو به سر د پیغمبر علی السلام اګه پښتو کې چې لټاو به سر د نبی علی السلام او هغه ټیک شو خو لفظي معنی چې سپګي به تیانولې خدا خو ځکه نه چې سپګي په هغه سړی کې کیږي چې اخیرن وي او د پیغمبر نه اطیب سو کې دی شي او سپګه هغه دې کې کیږي چې بدبوداری وي د پیغمبر بدن مبارک چې نغې نه خو جسمانی طور سره د اتم زیات خوشبو وا ورته کې سپګه چته پاتې کی او تفلی راسو لټاو به سر لکه مورته د ماشوم سر راسي لټې پوښان چرچ آرام وکي مارا فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت حضرت چود شو نو بیا چې بیدار شو نو حضرت خندل ام حرام وی چې ما ورته ما یوسف کو یا رسول الله نو صدق خند الله پیغمبر بناس من امتی یرید علی غزاتا فی سبیل الله زما د امت یو ډله دا چې ما ته پیش کړ چې په خوب کې یاد کوونکې د الله په لار کې يرکبونه سبا جهاز البحر چغی سورلی کوي سورلی به کوي په منځ د دریاب
یا لپاس دې دریاب نه ملوکن علی الاسرا بادشاہان بی او ناس بی په تختونو باندې او مثل الملوک علی الاسرا یا پشان د بادشاہانو چې ناس بی په تختونو باندې شک صاحب په دې کې چې ملوکن علی الاسرا دې کې مثل الملوک دې قالت ام حرامي فقلت ما يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم سوالو کده الله نه چې الله ما دغې نو ګرځي فدعا لها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم وزار راسه ثم استيقظ ويضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال الناس من امتي يريدوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الاولى او دا حدیث مخکم تیر شوی دی قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت من الاولين سيدرم بدلنا نفركبت البحر في زمان معاوية بن ابي سفيان نفس دا سورشوا هغه سفر د دریا په زمانی د جهاد د معاویه رضی الله تعالی عنہ دا موږ مخکې ویلو چې اقدسم کال د هجرت او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ جهاد ته تلو د امیر جهاد او هغه زمانه چې وانه خلافتی عثمان رضی الله زمانه وا او دغه روایت سره روان دي تقریبا چې کوم ده کنه 393 کې او بالکل رنبه کرخه 393 فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية او برا شکل کی فی زمن معاویہ زمان غزوته لا زمان خلافته معروف انشاءاللہ را روان ده خبره نو دا ارتا و شوخا عن دابتی ها خپل دابینا حين خرجت من البحر جداد دریاب نراوتا نو فهلکت وای چې دریاب نو وتا نو صلینا ارتا و شوا فسریت عن دابتها اور الترازی 393 کی فنزلوا الشام فقربت الیها دابه دې ته دابه نږدې شو چې دا سورشي نو ارتا و شو نمر شو حالته وی چې سورلینا چې کوزیدله یا اراده دي سورلای وا حالته اراده دي سورلای وا او دغه وخت دارتا و شو ولی فقربت الیها دابه لترکبها ذکر شو ورته دابه چې دې داتې سورشي نو ارتا و شو او دلته په 391 کې سرازي علما کرامو فسرحت عن دابتها دلته چې او خطلا نو ارتا وشوا والته وی چې سوریدل نو ارتا وشوا نو دلته دې سوریدلو ارادي ته سوریدونه تعبیر شوی دی ارادي نه تعبیر په فعل سره شوی دی هیڅ مولانا مشکل نشته دی جی باب درجات المجاهدين في سبيل الله وقال هذه سبيلي وهذا سبيلي قال ابو عبد الله درجات المجاهدين في سبيل الله مرتبه د مجاهدانو په لار د الله کې بس هغه رسول روان ده د جنتیانو په جنت کې سل درجې دي او د هرې درجې په مابین کې دمره بود لکه بین السماء والارض الله اکبر نو جنت ته الله پاک د دنیا ده او مېز کې امام بخاری ته تخی چې دا سبیل مذکر دی او کدا مؤنث دی غیر پر امام بخاری رحم الله فرمایي کوم دا سبیل چې کوم دین مذکرم راتلی شي او مؤنثم راتلی شي لکه ته چې هاذه سبیلی دا مؤنث دی واذا سبیلی دا مذکر دی امام بخاری وی غزن واحدها غازن لو كان عندنا غزا يعني واحد سشو لو كان غازيا غازا هم درجات يعني لهم درجات ذو درجات چلو به قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قال عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم من امر بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه كان حقا دي مناسب الله چې داخل کې دوی جنت ته جاده فی سبیل الله او جلس فی ارض التي ولد فيها فجاء ذکر یا پکور کې ناسی قالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس عذر ورنکم په دې مقام قال ان في الجنه 100 درجه
په جنت کې غسل درجې دي اعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والارض ٹھیک شو د درجات په منځ کې دمره مسافت ده سبحان الله فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس کله چلان اراده د سوال کوي نو فردوس غواړي دا مراد سوال وکړي نو بیا فردوس غواړي اذا سالتم ذکر د فعل مراد اراده شو فإنه اوسط الجنه دا چې فردوس اوسط الجنه یعنی منځ د جنت یا معنا اعلی حصہ د جنت تعالی و اعلی الجنه وراوز ګمان کوم چې قالو فرمایل وفوقه عرش الرحمن او دی لپاس بیا د الله عرش دی ماشاء الله ومنه تفجر الجنه او دین جنت نه روانيږي وقال محمد ابن فلان ابي وفوقه عرش الرحمن جی أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ذات رجلين أتيان فصعدا بي الشجرة دارا هي أحسن وأفضل لم أرقدت أحسن منها دمر خب بلدن ما چتنو قتلے قال اما هذا فرشتوراتو چرچ داده هذا يدار فدار الشهداء دا بهترین زید شهداو دی او دین بیا اعلی زی چې دغه بیا استاد رسول حدیث تعویل لګنه وینه دی له خدای بندا هغه دا استازی او بیا چې کوم دی کنه بزرگ دی او بیا نبی اسلام چې ما پرید زو ته دن لار شمه دا ګوره صاحب 150 راوړم اوس یاد شه نو زه دې وکړولم یاد شه دا ګوره 185 اخري دوه کرخه ګوره واما هذه الدار فدار شهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل فرفارا فرفات راسي فإذا فوقي مثل الصحاب قال ذلك منزلك فقلت دعني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلست منزلك أصير شيء لكن تنسي باب الغزوة والروحة في سبيل الله وقاب فوز أحدكم من الجنة قديم سبحان الله الغدوة والروحة في سبيل الله سارنی وقتی ټیم چې زپکې زم او روحتو ماخامې ټیم چې ته پکې راځي فی سبیل الله په لار د الله کې او که نو خو مقصد زم نشته که زم تنخانه علم او تعلم دل سه انعام نه ملایي ٹھیک شو نو تا سارنی ټیم یا ماخامې ټیم چې نه دا دی الله په لار کې وقاب قوس او مقدار د یو لندی احدکم من الجنه مقدار دی یوی لندی تاسو د پاره کې د جنت نه ملاو شي نو خیر من الدنيا وما فيها جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدوة في سبيل الله او راحة خير من الدنيا وما فيها وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب النور بخيجي يا دوبيږي وقال العدوة والروحة في سبيل الله خير مما تدل عليه الشمس وتغرب وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والعدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها باب الحور العين باب دې په بیان د ذکر د هغه په بیان د جنت چې مسما دي په صفت حور العين سره او شو کنه دا حور چې کم ده کنه هر هغه چاته وي چې د سترګو توري کامل توري او سپینی کامل سپینوي نو دا انتهائی حسن وي چې تور تک توري او سپین تک سپینوي او العين سترګم غټوي دا خیال ورته کنه او بیا په بنیم لګي کږي او زیاتی وي دا د کمال حسن دی وصفتهن او دغی صفات بس یحار فيها طرف
یعنی حور ته حور ولی وی یحار فی طرف چاغي ته چې ګوري نو د انسان دا نظر پکې حیران شي چې واقعي حسن دی ته وی. شدیدۃ سواد العین شدیدۃ بیاض العین، تورواله انتهائی تور او سپینواله انتهائی سپین. قرآن عظیم وزوجناهم بحور عین انکحناهم، نو موږ به واده کړی دوی ته هغه جنکای حور عین سمانا خستا غټسترګي، خستا غټسترګي تا غټسترګم خستا دي ماشاءالله ډیر مزیدار دي. وزي انکحناهم مغفرة ابي ترانجو لګي بیا نور مزیدار. وعن ابن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير. ما من عبد يموت، نه د یو بندا چې هغه وفات شي، ٹھیک شو، داسې بنده چې له عند الله خیر، چې هغه د پر الله په دربار کې جنت وي. یسره ان يرجع الى الدنيا، چې دا میت صاحب الخير عند الله بیا د دنیا تر راتل غوړه کی داسې څوک نشته رې. ٹھیک شو مولانا سیبا، وان له دنیا او ما فيها، چې دنیا او ما فيها مل الا الشهید، دغه یو شهید دی لکه یو سره ته جنت ملاو شي او بیا ورته الله وی چې ته دنیا غواړې، نو دنیا ټول دنیا دله در کومه کې زینو زلار شم، نو دیبا دنیا تراتل نه غوړه کوي. لیکن شهید دې د دنیا خامخه غوړه کوي، ولی دیل پانه چې دیل د دنیا خوخه ده، ځکه د دنیا سبب د حصول د دمره عظیم مرتبه ده، نو دې عظیم مرتبه حصول تمنا د فارضیه دنیا تراتل کوي. جی لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا ويقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم روحة في سبيل الله وقاتلة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة وموزع قيده يعني صوته أغزيد لخته. او منگا سار یو ترمیزی کی ویلو تیشو کنا علتم قیده راغلو، نو منگا یو مانا دا قیده مانا کرا صوته، ایو مانا کری واغا سیشی شراک نال. ترمیزی کی راغلو سار کنا خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته. کچری یو زنانه د جنتیانو مخرخ کار کی آلزم کی دا لازات ما بینهما، دا دنیا بټوله پړق راش. الله اکبر. ولملأته ریحا، او دا دنیا به د خوشبو نم ډکه، دا نور نه ښه خوشبو نه به ډکه. ولا نصيف على راسها، هغه دوپټه سبحان الله چې دای په سر باندې وي، خیر من الدنيا وما فيها. نور څه غواړي موږ سره ما کېدا. باب تمنی شهادت، باب دې په بیان د ارزو د شهادت. معنا دا چې تا امام بخاری دا باب ول راوړو ځکه چې تا په بخاری شریف کتاب الجنائز کې ویلو چې لا يتمنى احدكم الموت، مرګ مغواړي، او کې خامخه یو سره د خپل ژوند نه سوجنه تنګوي، نو دې د تفویض الله. ان كانت الحياة خيرا لي نفاهيني وان كانت الممات خيرا لي نفامتني. الله تعالی البته تمنا د شهادت محمود ده اور ممدوح ده، دا ښه عمل دی لکه چې عمر سے وکړو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجال من المؤمنين لا تفيض انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه وما تخلفت عن سريه تعذ في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. به قال حدثنا يوسف لقد ثم احيا ثم اقتل. معلومه شو چې قتل سره د حیات دنیوي ارتفاع کیږي، کہ حیات دنیوی ارتفاع نہ کی دین بیا څه مطلب چې اقتل خو ژوندې نو بیا څنګه قتل، خو چې اقتل چې دا دنیا ختم شي بیا ژوندې شم بیا نو هغه د برزخ لپاره چې اعلی ژوند دی.
به قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن الصفار حدثنا اسماعيل بن وليد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال یاد دې بغازیو کې د حدیث تاسو ویل دي غزوه موته کې چې نبی علیہ السلام صحابه لګلو عبد الله ابن رواحه زید رضی الله عنه جعفر سے وو ٹھیک کنه اور یو توی چې دا شي جی أخذ راية زيد فوسيب ثم أخذها جعفر فوسيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فوسيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير امرأة بس عن غیر امرأة ما د ترجمه کړي و څنګه د مشوار سرکار ترجمه د عن غیر امرأة بغیر د ګرځولو زمان حغیلر امیر دغه د دریو کسانو بارکه حضرت ویلو چې وای ته امیرې جنډا یوسا بیا دغه نه پس جعفر ته بیا عبد الله بن رواحه ته دا درې خو حضرت دوی ته مسلسل دایما لیکن جعفر په دغه خالد ابن ولید مبارک نبی اسلام ویلي من غیر امراتن بغیر د امر د حضرتنا فغزول د دی امیر جهاد البته الت مجاهدین دی امیر جوړ کړو فتح له وقال ما يسرنا انه من دنا ما نه یاد کا ما يسرنا انه من دنا نبی علیہ السلام وی نخوشالی مالرا هغه مرګری ما سره دلته وې سمانا زه هغه لرا دلته نه خو مولي دې دنیا کې سکی لار په مزو سر شو الله اکبر ایمان یقین وکنه قال ايوب وقال ما يسر انه عنده او فين دا دغه خبره دا ایوبی او قال ما يسرهم انهم عندنا نخوشالی اغیلرا چې موږ څخه وې یعنی اغي موږ ولې دا ځي اغي خوښ نه ده وعینا او تذرفان او د حضرت دوار سترګې د خونه ډکې وی الله اکبر په فراق د مرګو باب دې په بیان دغه چا یسرا او چوغ ورزول شي په لار د الله کې الکه جهاد ته تلی په لار اکسیډنټ جوړ جهاد ته تلی د اسنر او ور دي یا ته تری ټکر دی خو مړ شوي تی شو کنه او یا جهاد لکه بیماری را لارتا شو مړ شوي نو فهو منهم نو دې هم د هغه شهداو نه دي چې کوم د مجاهدینو نه شهیدان شوي دي وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجر الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فقد وقع اجر الله پس یقیني شو اجر دی په الله باندې وقع وجب اي ثبتا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن قالت هي ام حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا مني ثم استيقظت يتبسم فقلت ما ذاك قال اناس من امتي ورزوا علي يركبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسيره قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانيه ففعل مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فقالت انت من الاولين فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت خپل خاون سره راوته چې نوم د خاون عبادت سره دی قال أولا ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله باب دې په بیان د اجر د هغه شخصیت تښوا ينكبو چې هغه زخمی کړي شي یا گزار ورته ور کړي شي په لار د الله کې یو سره دې وښته شو زخمی کړي شو نو دغه څومره لوی اجر دی قال حدثنا عاص بن عمر قال حدثنا حمام عن اسحاق عن انس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوم من بني سليم الى بني عامر في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم خالي اتقدمكم فان وردا حدیث موږ مخکې مغازیو کې ویل دغه هغه اویا صحابه چې پیغمبر علی السلام روان کړل نو قال لهم خالي دوی چې زما ماما دوی ته وې هغه حرام بن ملحان دی حرام بن ملحان دی هغه وی چې د خامیرو په تاسو دلته اوس زما زور ته بیان کومه نو کې زی وښتما نو تاسو بیا ځان بچ کوی او که زما اکرام یو کنه بیا تاسو را دي امیران دې ته وي دا خیال ورته یعنی ځان به تکلیف ته مخکې کوي چې زما تاسو کومه
نو که زه شهید کړم او تاسو خپل بچاو وکړئ او که چېرې ماته کرام وکړ بیا راشه. خو دې ظالمانو چې کوم دی ډېر زیاتې ظلم کړو. ټیک ده که نه؟ یاد هغه مغازي کوم ویل فإن أمنوني حتى أبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم. فإن أمنوني که چېرې دوی مال امن راک اکرام وکړ حتى أبلغهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې ورسوم زه دوی ته هغه پیغام زده کړی شوی د حضرت صاحب نه. والا او که چېرې دوی مال امن را نه کړ نو کنتم مني قریبا نو تاسو ما ته نږدې یې نو بیا به جنګ کوو نو جنګ به یې که څه چې کېږي. فآمنوه فبينما هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوأموا إلى رجل. دې هغې ته بیان کوو ناڅاپه او ماو الى رجل نو دې کې یو کس بل ته سترګه ولا داسې معنا نشته جی منه فطعنه فانفذه فطعنه نو پاری چې گزارو کو نو فانفذه نو دا غشي دا نیزه چې وا او دا ته نه پور را پورې وخت فانفذه من پوښ کنه پور را پور څه وخت کړه. فقال الله اکبر فزت ورب الكعبه. واه ما شاء الله. ثم مالوا على بقيه اصحابه فقتلوه الا رجل عرج صيد الجبل قال حمام واراه عكاب بن يزيد دي کنه نو صيد الجبل غرت وقد قال امام واراه اخر ماو او زه وینم بل دې سره فاخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نبی علیہ السلام ته چې انهم قد لقوا ربهم ورضي عنهم وارضاهم تا مرګري الله سره مخامخ شو او الله دغین راضي شو الله دوی راضيان کړل. فكنا نقرأ نو منګه په دغه وخت کې څنګه دا تلاوت کوو ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا ورضي عنا وارضانا. دا دعا وها او دا قرآن کی دا آیتو بیا منسوخ شوی دی. بلغوا قومنا ورسوی تازم قوم تا ان قد لقینا ربنا مگا اخبر افسر مخامخ شلو فرضی عنا آدم النشرازی وارضانا او منگا یکڑو رازی نخدا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وبني لحيان وبني وسية الذين عصموا الله ورسوله به. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن الاسود هو ابن قيس هو جندب بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد لا في بعض المشاهد معنی بعض المغازی ٹھیک شو او د مغازیونه مشاهد تعبیر ولې کړ دې ځکه چې دا مغازی زید شهادت دی. وقد دميت اسبوعه فقال الشعر هل انت الا اسبوع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. باب ما يجرح في سبيل الله. باب دې په بیان د فضیلت تا غزوان چې زخمی کړي شي په لار د الله کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله. نزخ مکی یو کس په لار د الله کې اوس والله اعلم بمن يكلم في سبيله جمله معترضه ده. الله ته پته ده چې چاته زخم د الله په لار کې راځي جی قربان دي. الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح واللون لون الدم والريح ريح المسك. زخم نه بوینه بيږي ولک رنگ د ویني بي او بوی د مسکو انبر بي. ډېر لوی مقام دی خو زموږ ضرورت نه کیږي نه ډېر ګرانم دی ازغی دی بګي. باب قول الله عز وجل قل تربصون بنا الا احدى الحسنيين والحرب سجال. او انتظار نه کوي تاسو حق زمون مگر یو د حسنینو نه. الکه امام بخاری دا باب ول راوړه. باب دی لپاره راوړو چې جهاد مقام چې دی نو دی کې دو سيزه دي یا مغلوبیت ته او یا غالب کېدل دي او دا دواړه د مجاهد فایده ده. باندې شو کنه دوار د مجاهد فایده ده چې مغلوب شو نو ماجور شو شهید شو او کې غالب شو نو د دین اسلام هغه نوم بلند کړ هم ستاسو فاتح او غانم شو. جی
به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبر ان ابا سفيان بن حرب اخبر ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبه. وبه باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الا ومنه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الله عن حميد قال سالت انس التحويل وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر موږ مغازی کې انس ابن النضر چې د بدر په جهاد کې سوجنه غائب شو. بیا دی نبی علیہ السلام ته چې افسوس داده په دې جهاد کې خزنه ما لیکن کې چې آینده جهاد راغی نو زما رب وګوري چې زه به څنګه کارنامه کوم. او واقعي چې هود راغی ان بیا لکاري وقتی عارضی تور باندې لگا کمزورتیا کار شي وا خو دې هغه دعا وغوښته چې الله د مشرکین د عقیدې نه خو زه بری او زما ما بری ما او مؤمنانو نه چې کمزورتیا شو دی کوم مرګرتیا نه کومه او بس میدان ته راغی او بیا شهید شو په څومره زخمونو باندې شهید شو. تاسو ګوره ورته فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عن اول قتال قاتلت المشركين غبت عن اول قتال غائب شو دا ودا ماشین ته بندول شو او زاغی ته پته زوره پرې ها في خدمتنا ده كان غيت انتظار کوو قذاب في خدمتنا کا جی يعني غبت عن اول قتال قاتل مشرکین غائب شوم زه د اول جهاد نه چتا جهاد مشرکین سره کړو. لئن الله اشهدني کہ اللہ مال توفیق دا زریرا کی په جنگ کې سره د قتال د مشرکین نه لا يرين الله نو وبغوري الله پاک زما خدمت بادری خو نه زما خدمت ما اسنو جذبتی جهاد کې مشرکین سره سکوما فلما كان يوم احد وان كشف المسلمون چرز د احد شو وان كشف المسلمون او سمانا اختار شو مسلمانان بس کمزورتیا اختار شو. قال الله مني اعتذر اليكم ما صنع اولئك يعني اصحاب الله عذر پیشوم تا دا عمل نه چې وکړي مرګورو زما زاد کمزورتیا وکړه فلن ٹھیک شو کنه وابرو اليك اور اعلان د بیزاره کوم د تا من ما صنع اولئك يعني المشركين ثم تقدموا فاستقبلوا سعد بن معاذ سعد ورتمخ شو فقال يا سعد بن معاذ الجنه اوشي دي سريوي يعني انس بن نضر يا سعد بن معاذ الجنه يعني اريد الجنه يا اذهب الى الجنه يا الجنه مطلوبي بس جنت روانه مخه وکیلا ورب النذر او قسم دي پرب خپل اني اجد ريحها من دون احد زګور ز محسوس کوما خوشبو د جنت غاړه د احد کی الله لا احد په دې میدان کې جنت خوشبو رات راځي سجيب خلقو وقال صادق ما استطعت يا رسول الله ما صنع قال نصف وجدنا بها بضع وثمانين ضربة بالسيف الله وما استطعت يا رسول الله ما صنع یعنی طاقت می نشتی چې موږ شمار کو هغه عمل چې کوم دې کړی دی انصف وجدنا به موږ اومند په دې باندې سکم 90 ضربتن بالسيف گزارون د توري او طعنتن بالرمح او رميتن بالسهم یا گزارونا د نيزي تیشوا یا د غشو جی ووجدنا وقد قتل او منګه اومند دی وجل شو
فقد مصل بالمشركون او مشرکین دې مسلکلو فما عرفوا احد اچانو په جندله الا اخته ببنانه د ګوتو په سرونو یا په جوړونو په جندله د بندونو باندې. قال انس كنا نرى ونظن ان هذه الايه نزلت فيه واكف في اشباه يعني زو مخصوص کوما چې سورۃ عذاب آیت دې سړي په حق کې راغله. من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه الى اخر الايه وقال ان وقته وهي تسمى الربايع كسرت ثنيه امراه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرزوا بالإرش وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حدیث ترشید کا لا تكسر ثنيتها امید کوم چې مات به نکړي شي غاخونه دي زه امید کوم ها نو فرزوا بالإرش ای په تاوان ورکړه ها وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من بعد د الله د کامل بندګانو من هغه ځوانان دي لو قسم الله لا برو چې تر دې قسم خوري پنوم د الله باندې نو الله به خامخ رښتینه ثابت کی دي. دي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبر شيبان الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان وراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجه بن زيد ان زيد بن ثابت قال نسخت الصحف في المصاحف فقال منګه لیکل صحیفه في المصاحف بيل نسخو د قران عظیم. ففقدت آية من الأحزاب يو آية الأحزاب ما تملاو نشو روك منك ملاو نشو يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء باب عمل صالح قبل القتال باب دې په بیان د فائدې او د اثر د نیک عمل چې د جهاد نه مخکې وي. معنا دا چې الکا تا جهاد لتلی او جهاد نه مخکې چې کوم دی تا نه څه اعمال شي وي دغه اعمال په بدله کې تعالی الله مقام د شهادت درکړي. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم تاسو چې جهاد کوئ نو په توفیق د خپل اعمالو کوئ. جی وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله الى قول بنيان مسلم. یعنی په دې آیت کې دی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ان الذين يقاتلون ان الله يحب الذين صفا كانهم بنيان مرصوص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زار سندن مخلا. به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل راغ نبی علیہ السلام څخه یو سړی مقنع بالحديد چې ډک دوکو پټ کړي شو په تور سره اوس په سره یعنی داسي یو مجاهد را یو اسلام خلانه قبول کړي کنه فراغ داسي چې ځان په اصله بالکل لیس کړو صغره اغوستي او توري موري ورسره بالکل ټیک ټاک او چراغ یا رسول الله وقاتل مسلمون ما شاء الله ما شاء الله جهاد کوم کفار سره یا اسلام مخکراړو لا مسلمان شوم نو وقاتل مسلمون اسلام مخکراړو کی جنگ وکم نبی رسول الله اسلم اول کو کلمه راوړه ثم قاتل الله فاسلم اسلام قبول ک ثم قاتل بیا جهاد شروع کو نو فقتل شهید شو. نبی الاسلام به عامله قليلا واجر كثيرا. عامله قليلا عمل کول یو جنگ یو کو جنت واغست هر څه ورته ما شو جيبه کار جيبه غټو کړه عامله قليلا واجر كثيرا. دې عجیب خبره بمن اتو سهم غرب فقتله. هغه بډای پکې بیا رااله سار راغله دوزلا من اتاو سهم هر هغه څوک چې راشي هغه باندې غشي غرب ناصافا فقتلوا دا غشي او وجني دیرا. جی به قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد فقتلوا ما معنى وکړه مناسب فقتلوا بیا دې مرشي پاره سره
أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم ربيعة بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليهم في البكاء. خبر جعلم باغيبان زان بستلكم. قال يوم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أصاب لا جنة أعلى مقام رسول جي. ما شاء الله وطن دار لحاظ دکھنو گورا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. مقصد إيراد هذا الباب غرض الجهاد وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا للرياء ولا للسمعة. ذكر من قاتل تكون كلمة الله هي العليا جی. دا حدیث هم تامخ کی ویل درې ځله. فقال او فرما الرجل يقاتل المغنم یو سره اغي چې جنگ کې توفق دي پر غنیمت بل هغه دی یقاتل للذکر هغه د خپل شهرت لپاره ورجل یقاتل یرا مکانه چلی دیشی دی زه په بادر کې فمن فی سبیل الله هغه څوک چې دغه jihad په لار د الله کې وي. قال فرمایل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جی باب فضیلت من اغبرت قدمه فی سبیل الله. باب فضیلت هغه چا چې خب ثم اغبرت یعنی سشي خچن شي گرد آلوده شي خچن شي قدماه في سبيل الله تعالى وقول الله تعالى ما كان للمدينة ومن حولهم من الأعراب. نقاگی مدینی والو سراو اغا چال رچ چاپیر دی مدینی ندی باندچان ان یتخلفوا عن رسول الله چې پاتشي دوی د جهادنا پاتشي دوی د مرګتیا د پیغمبر صاحبنا الى قوله تعالى ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ما اغبر قدم عبد في سبيل الله ندی خچن شوی قدمنا دیو بندا فلار د الله کې فتمسه النار چې بیاغه تور ورسی معنا یو سره jihad ته متلی او په jihad کې مشکلات هم برداشت کړي او بیا هم ورته ورسی دا نه کی معنا دا دواړه ضدین دي. باب دې په بیان دا صفا کولو د درو د سرنا پلار د الله کې سمانا الک دلته دا فی سبیل الله چونکی عام دی او دلته عمار رضی الله تعالی عنہ چې جمعه جوړی هغه لپاره ګټ راوړي او کله چې دای په بدن باندې خاوري پیغمبر اسلام خپل مبارک لاس باندې دغه بدن نه خاوري سندلي او چې وای ها عمار تقتل الفئه الباغيه. پوشکنا ابن عباس سے قال له علی ابن عبداللہ ائتیا ابا سعیدہ اے اکرمہ اے علی ابن عبداللہ لارش ابا سعید سے فاسمع من حدیثی واور دغی حدیثنا یعنی حدیث بیانی شغل حدیث دے حدیث بیانی لارش لگ حدیث بیان کے فاتینا منگران دی ابا سعید سخا وهو دا ابا سعید چو واخو فی حائط اللہما دوی پر اخبر یو باغی چکیو یسقیانی اخبر دا باغ بوٹی او بکول فلما رآنا چمگولی دو جا راغے فاحتبا احتباو کزان صادر چاپ کے رکھتا وجلسکی ناس فقالے کننا ننقل لبن المسجد منگو چمنگر آوڑل ایک خستی دا جماعت تیش
لبنة یو غټا وکانا عمار ينقل لبنتين یغي دو غټي دو خختراله فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسارات الغبار حضرت خوان تیر شو او حضرت یغي د سرنا دوري سندولې وی ها او بچیا افسوس دې ہمارا تقتله الفئه الباغيه چې وجنی بدیل را یو تاسې ډلا چغد الله د حکمنا باغی شوی دا او شو کنه انا یاد ده ما تاول څه کې ویلو بعض خلقوی چې ګوره چونکه دې د علي سے پټاله کېو نو معاویه سے باغیو او د باغی دلیل دلاسه دی وجل شي او منګه معنا کړی و چې تقتل الفئه الباغیه دا موصوف صفات یعنی داسې دلا چې اوس نه باغی ده واغه صدا هغه د ابن سبا هغه دلا وا چې کوم د حضرت معاویه سره خپل مفاد د پاره مرګره شي وا کله کله دغه سکی ښه تاکه زستا مخالف شوم ته زما مخالف شوم مثلا نو بیا زما مخالف استا مرګتیا کی سر دی لپاره چې ستا پر رفاقت کی ماته نقصان رسي تاسو سره سکار نه یا زما سره مرګي چې ستا دشمن چې تاسو نقصان رسي ما سره سکار نه حضرت ابن سبا دلاو جی دین وګوره کې یدو بل الله ويدون الى النار دی به الله دین ته بلی هغه به جهنم ته بلی صحابه خپل جهنم ته نه بلی جی باب دې په بیان د جواز د لمبلو پس ته جنگنا او لپاد لرکولو د دوړو پیغمبر علی السلام غزوه خندق نه چراغ کنه اوس غسل خانی ته دن نشلمبلې جبريل امین راغی لا جنگ پاتې دی او سلام بي وسو بنو قریظه پسې شاب راوځوي وقد عصب رأسه الغبار معنا وسنګه کوي او په تحقیق سره کله کې شوی دوری په سر د پیغمبر سره باندې معنی یاد شو عصب اصل کې پټای ته وي پټای شوی په سر د دی باندې دوری اوس ګوره چې سره په دوړو کې دا تندې ټول د خاور نه ډک شي نو ته بداسوي لکه د خاور پټکې تړلی نو عصب رأس الغبار ما سر جخت شوی کلکی شوی په سر د پیغمبر سے باندې دوی وضعت السلاح فوالله ما وضعت تا وصله کی خود ما خلانه دیکھے نبی علیہ السلام ویا کنه فینا چت بیا بها هنا او ما الى بني قريظه قال تشريف فخرج الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوې چې مانو ستړی ملک صبر وکړه دا مو کوي څه چیزو ماشاءالله جی باب فضل قول الله تعالی باب د بیان د فضیلت د مجاهدینو د شهداو په زمن د بیان د قول د باری تعالی جی ګمان مکو پاچا چې وجرشي د الله په لار کې اموات بلکې دوی ژوند دي د حیات شهداو ته د حیات اطلاق استحباب د چوکي عند ربهم يرزقون دوی الله څخه دي چې رزق دوی ته ملاويږي الله په دربار کې رزق ملاويږي ها انور شاه کاشمیری سے فرمایلی دي چې حدیث کې راځي چې نسمت المؤمن طير يعلق في شجر الجنه نو معلومه شو چې د انسان نسمه چې دا خوري اغاز کی هغه دا جسم نه خوري دا جسم خو په خاورو کې دی په خاورو کې نه خوري تخیل وردا دا د انور شاه کشمیری سے کتاب د ما سره او دا فیض الباری دا اکی سو کې عقلی نو سلوش پک زرو کتاب شته ته وی والم پوش ګور انما ادا یو فاول ان يسموا بالاحياء بخلاف غيرهم بیا انما نسمه المؤمن طير يعلق في الجنه بیا والم ان الحديث اسند الاكل والشرب الى النسمه دون البدن والجسد فانه في التراب
فدل على ان النسمة غير الجسد، لان الروح لا يسند اليها الاكل والشرب. یا صفحہ 425 داد انور شاہ کشمیری سے کتاب دے دیتا فیض الباری ہوئی جناب. قال الذين قتلوا اصحاب البئر معونه 30 غزوه على نعم وسفوان او عصي عصت الله ورسوله وقال انزلت الذين قتلوا بالبئر معونه فقرأوا قرأناهم ثم اصحابها ونازل کړ شو په بار دغه صحابه چې وجل شو په بیر معونه قران قرآن اوس دغه د اسرازی کم یو قرأنا موږ لوستو ثم نسخه بیا دغه تلاوت منسوخ شو. قرآن کم دی دا دی بلغوا دا ثم نسخه بعدو ختم شو قرآن شروع شو بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضينا ورضينا عنه. جی اصطبح الناس الخمر سکلو په وخت د سبای یو ډل شراب په غزوه احد کې ثم قتلوا شهداء بیا ما خام ټول شهیدان شو. فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم یعنی هغه شهیدان د دغه ورځې اخره ویلیس هذا فيه دا جمله په حدیث کې ماته یاد نه ده. هغه مونږ ویل دا 2566 صفحه کې د بخاری ثانی سایات دي چې دا حدیث ته 666 دا 600 دی دا 59 دی او دا 66 راغی. څه دومره خبره هم نه ده سره ساخیال ورته مولانا صاحبہ 666 جی چلو مخکې باب ذل الملائکه علی الشهید بابو ظل الملائکه سورہ د فرشتو په شهیدانو باندې دا حدیث په کتاب الجنائز کې مونږ ویلو اخر ترور پسې جړل مخکې دا ای ها جابر سے بھی زما پلار عبد الله راوسته شکانه نبی علیہ السلام څخه وقد مسل بی خلق ظلم کړو او چهره مبارکه خراب کړو. ها فذهبت نظما اراده وکړه چې اکشف عن وجهه زه د خپل د پلار د مخنا صادر اوچت کما او ګورم د خپل پلار چهره پناه نی قومي زما قوم زمانه کولما ولدی لپاره زما پریشانی نور مزید سوا نشي د چهره د لیدو د چهره د پلار زما حضرت ولی جاریدا یا حضرت فلا تبکی مجارا ما زالت الملائکه تذلوا باجنحتها همیشه فرشتي چې دا سورې کړه په دې باندې په خپل وزر سره ایا په دې حدیث کې حتی رفیاشته یا دا رفیاشته جنایز کې ویل دي اقا حدیث استاوی خو بیا دوباره په باب کې راوړه تمنا المجاهد ارزو د مجاهد چې دنیا تراشي پس ته حصول د درجه د شهادت نه او دنیا ته تمنا ذکر کوي چې دا عظیمه درجه د شهادت چې دا ورته په دنیا کې ملاوي شي. د دې نه دا معلومه شو چې طالب کې ډېر خو لوی سړی شي کنه او دنیا کې افلاطون د زمانی شي خو چې د کم استاد ابتدا د تعلیم شي هغه سره ملاقات پکار وي لکه شهید به بیا دنیا ته راځي ډیران ته راځي ځکه دې ډیران نو ورته اعلی مقام ملاو شو نو که لوی افلاطون د زمانه شي کنه خدای خپل استاد سره تعلق نه کاټو مخکې دا کله به خو نه پیژن څوک یې نه څه پته نه لګي ها البته یو کال مونږ پاتې شو اوس یاد شو مخکې دا
باب دې په بیان د جنت باب دې په بیان د دې خبرې الجنت جنت دې تحت بارقه السيوف لاندې د پړقا د سوت دې تورونه دې الله 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 کړه ٹھیک ہے دادی ہاں زندہ رہی اللہ اکبر ہاں جی دا رستو انشاءاللہ کتاب الصلح کې براشي او دغه جلد اول کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبی په میدان کې مشرکین سره صلح کولا حضرت عمر دا خبر عرض کړ چې یا رسول الله صلح ور سره ولیکو jihad کو ولمن قتل منا نصار الجنه چې موږ موږ شو جنت ته ځو کنه او مقصد دی جنت نو قال عمر النبي صلی الله علیه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلان في النار في بلا يا خوشو بند جی قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عن يسوع بن عامر حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سلم ابي النجر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب الينا عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الجنه تحت ظلال السيوف كتاب وسيع عن ابي زياده عن موسى بن عقبه باب من طلب الولد للجهاد وقال ليس باب د بیان د هغه چا چې جهاد اولاد غواړي لپاره د جهاد مطلب دا چې جهاد تمره اعلی دی چې کور تزین په دې اراده ز چې مجاهد پیدا شي ونه شو کنه ته خپل سره جهاد په نیت روانه الکه د مجاهد پیدا کول په نیت روان شه تخیل ورته ان دې کې ثواب دی لکه سليمان عليه السلام چې د بیبيانو ملاقات ته تلو جی فقال ليس حدثني جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا أطوفن الليل على يدي امرأة أو تسعين وتسعين كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل يومين لامرأة واحد جاءت بشق رجل والذي نفس محمد إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسان أجمعون قد مر الشجاعة بالحرب والجمل باب دې په بیان د فضیلت د اظهار د بادرې په جهاد کې والجبن او مزمت ته بزدلای شجاعت سره کار کیږي بزدلای سره هیڅ نه کیږي جی حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا احمد بن زيد عن سعد بن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس او اشجع الناس او اجود الناس حضرت وو د خلق نه پرنګ کې خستا او په شجاعت کې د ټول نه زیات بہادر او اجود او په سخا کې د ټول نه زیات سخی ماشاءالله او نمونه صد د شجاعت لقد فزع المدینه حدیث مکه ته شي یو ورځ په مدینه باندې आवाज دا یری اوشو د دشت اوشو نو نبی علیہ السلام سبقم علی فرسن ابو طلحه په اسور شو او یک دم د مدینې نه راو ګرځیدو وجدناه بحرا په دغه هو اصل داسې دی لکه سم دریاب سمندر دی جی حدثنا ابو اليمن اخبر الشعب عن الزهري اخبر عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبر جبير بن مطعم انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين مقفله په وخت د واپسې د حضرت د غزوه حنین نه مقفل د قفله نه ده تاسو وزاد طالبین کې ویل کنه قفلتن کا غزوه فعلقت الاعراب چاپیر شو د حضرت سیونه اعراب دیهاتی خلق يسالونه چې مطالبه کول سوالونه کول حتا استروه الى الشجره تر دې چې لاچار ک چادر ډډو لګي بوټي سره لکه ټول د چاپیر شو چې چاپیر بیا زید پاتې کیږي نه ها فخطفت رداءه نو د بوټي سره د حضرت صادر اون خطه فوقف النبي صلی الله علیه وسلم حضرت وی اوتونی رداء دا صادر تراکه دا لو کان لی عدد هذه الحذاء کې چروي ما څخه په مقدار د شمار د دې ازغو نعمون ډنګر او ساوري
لقسمته بینکم نما بستاسو نه کې ویشلو ثم لا تجدوني بخیلا دا به تاسو زنه بخیل مونږ ولا کذوبا نه دروجن متو ولا جبانا نه به تاسو بوزدل متو زکه باب د بیان د تعوذ د بوزدلینا علماء لیکي چې بوزدلی سره د څه لازمیږي کذب او ځکه نه بخل سره د څه لازمیږي یو کذب یو جبن کله سره بخیل شي کنه نو کذابم شي او بخیل شي نو بوزدلم شي او چې کله سره شجاعت کی شجاعت وي د دو صفته ملاويږي السخاوت و الصدق شجاعت سره سخاوت او صدق ملاويږي اور بخل سره کذب جبن عادتونه پیدا کیږي جی قال حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمرو سمعت عمرو بن ميمون الاودية قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا منهم دبور الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الجن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه. دا حدیث ما مصعب ترا بیان ک ناغي چې بالکل ټیک تا ما ورته حدثنا ابو بن سمعت ابي سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم اعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر. فتنه المحيا چې په ژوند کې دین نصیب نشي فتنه د مرګ چې ایمان په خاتمه ایمان باندې خاتمه را نشي. باب من حدث ابن شاهد في الحرب باب دې په بیان دا غچا چې دې خپل مشاهد جهاد ذکر کړي چې فلان کی مشهد کې فلان کی مشهد کې حاضر شوی ما ګناه نه ده. جی قاله ابو عثمان عن ثابت قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف وما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد. طلحة احد حالات ذکر کول نو معلومه شو چې مجاهد خپل کارنامې ذکر کړي تو خسته خبره ده ذکر کول شي. باب وجوب النفل وما يجب من الجهاد والنية. ده پس کا